ابو موسی اشعری دا د پیغمبر علیه السلام ډیر لوی صحابي دی. ابن ماجه دا حدیث مبارک روایت کړی. ابو موسی اشعری فرمای نبی علیہ السلام فرمایل خیرت بین الشفاعة وبین ان يدخل نصف امتی الجنه، وچ رب لا یزال مال اختیار راک د دو شیانو په منځ کې. دو شیانو سشي اختیار یا درک. نبی علیہ السلام فرمای رب را اختیار راک نیم امت ته بلا حساب و کتاب جنت ته داخل کړم که شفاعت غواړي. کی سبم آسان وی رسول الله مبارک دا چا شفاعت کړل دام انسان له تکلیف ور کوي ګل. حضور مبارک دا ویلې شو کنه چې بس خدای پاک نیم امت ما جنت ته داخل کړ. رب څور ته فرمایي شفاعت غواړي ک نیم امت ته بلا حساب او کتاب جنت ته داخل کړم. حضور مبارک فرمایي رب لا یزال دا مال اختیار راک. یا رسول اللہ مبارکہ صلی اللہ علیہ تات شیو کو حضور مبارک فرمائی فاخترت الشفاعہ اے امتا دا نیم رانا ہیر نئے گورا رب تماوی چی نیم نزد شفاعت غوارم کدا نیم بلا حساب و کتاب جنت تا داخل شید از ما استادا نیم بس شیکو بیا خدای پاکا غنور بس سکی بیا رب نیم نا بس دا شفاعت غوارم مالا شفاعت رکھ. او بیا صحابو تا فرمائی لئنها اعم و اکفا انشاءاللہ دا غزما شفاعت با امت تا پارا کافی گرزی دا بسی دا با کافی. او بیا ورطا فرمائی اترونها للمتقین اے صحابو تاسو سی جدا باغ نیکانو صالحانو دا پاری یعنی نیکان صالحان کو با اسم جنت لزیا خو نیکان دی اولیاء دی. اے صحابو دا بچا دا پاری للخطائین المذنبین المتلوثین. حضور مبارک فرمائی دا با دا گناہگارانو دا پاری دا با خطائینو دا پاری دا با مذنبینو دا پاری دا با متلوثین چی پو گناہ کی ککڑی ککڑ دا با دا غیر پاری. نیکان صالحان یو طرف تا جنت لبزی خو چی گناہگاران زی دا با دزما پا شفاعت باندی زی نبی علیہ السلام مبارک. زکمات شیخ ورکا ما شفاعت اللہ تعالی نواخشت ورځ د قیامت باندې به ان شاء الله موږ تاسو ټول د نبی علیہ السلام مبارک په شفاعت باندې ان شاء الله جنت او داغي بیل خوندي چې ستا محبوبي محبوبم دستای او سفارش تم ہوگا هغه ز بیل خوندي دا چې چا مینا محبت او عشق بزړه کی کنه او دا محبوب یې سفارش هم ہوگا او دا محبوب یې جنت لمزان سره بوزي د دې یو خپل مزي نو ان شاء الله دا رسول اللہ مبارک پر شفاعت باندې به جنت لزو. رب لا یزال دا بس دا دعا رب نہ کوي چې ربا دا سي سره نه وند شي چې د حضور مبارک شفاعت نه محروم شي. دا سي بے ادبی دا سي گستاخی دا سي نامناسب خبره رب کائنات تزبونگ استاسو په ژوند کې اتباع د مصطفی علیہ السلام راولي د حضور علیہ السلام په نقش قدم د الله مونږ تاسو روان کا او ان شاء الله چې چا کې اتباع د مصطفی علیہ السلام وی او څوک د حضور مبارک په نقش قدم باندې روان وی او څوک حضور مبارک سره مين او محبت کا دا هغه خلق دي چې په ورځ د قیامت باندې به شفاعت مصطفی علیہ السلام ورته خام ماخه ملاويږي ان شاء الله.